تا نه یو تپوس کوم زه دا ګیله کوم چې لکه دا پلانې اداره زما حفاظت نه کوي او پلانې زما دا نه کوي زه تا نه یو تپوس کوم چې ته راپاسې افغان صاحب او ته د خپل کور د پلار شناختی کارت اوسېږې نو ته د هغه د زوی کېدو دعوه څنګه کوې تا نه زه تپوس کوم لکه زه راپاسم او زه د ملک جنډه اوسېږم د پاکستان بس لرې پرېږده او زه بیا وایم چې نه پاکستان کې ماته دا مېله زه زما قانوني طور اخلاقي طور انساني طور زما دا حق نشته پکار چې زه سپېړه خورم بیا نو غټ دهشتګر څوک شو چې زه د مودي عمران خان لیول په تحریک لبیک د دهشتګردۍ ولګاو بار بار دا خبره کوم دا کام لیک پیول فرشتي نه دی ګورې زه دا بار بار دا خبره کوم چې غلطۍ شته به تقاضای بشریت ډېر مسې مونږ نه راځي زمونږ ادارې هم کله کله غلطي شي خو مجموعي طور لکه مثال په طور کور کې یو کمره نشته یا کمره را اساس یو زه راپاسم او پلار مړ کړم لکه د کور مشر دی که نه د کور محافظ دی کور یاد باغه دی کور دغه د خاطره میلاو دی مونږ ته ټیک شو که نه دغه د خاطره آباد دی خو چې زه د پلار ګریوان ته لاس واچوم خو زه باغي شوم که ټیک شو ما باندې یو سړی ثابته کې زه دلته اړو پارټي یادو منه چې مونږ به حیثیت د یو ګوند مونږ چې کم دی څومره سپېړې خوړلې دي چې په 15% کې مو څه پورې چا نه دي خوړلې ما یو سړی ثابته کې چې د ما د قائد په اشاره کې هم چېرته په یو پرسنل ان کیمرا میټینګ باندې چې کم دی دا راغلی چې یار د پاکستان خلاف سازش کول دی یا په میډیا یو پوسټ کول دی یا چې کم دی خلک د دې خلاف بل وکول دي دا څه خو نه ده که یو انسان د ملک خیرخوا نه وي نو هغه د عامې نارې نه وخي یو انسان د ملک خیرخوا دی نو ټیک هغه ته د احتجاج حق هم شته په د ملک د آئین د اصولو مطابق او د ګیلې حق هم شته خو دا خو ظاهره خبره ده چې زه راپاسم او د ملک جنډه وسوځوم نو بیا زما حق څه دی چې زه بیا ګیلې کوم اسې دا دې پورې سره وایي چې دوی وایي ظلم شوی ده ظلم شوی ده که نه موږ سره ظلم کېږي کم ظلم چې دوی وکړو په پوجي ودانو ورلې نو ما یې وکړله تحریک لبیک سره چې کوم ګوره افغان چې مونږ چې واړو زمونږ د بچپن نه چې به کله مونږ کتل که نه دا څومره تنصیبات چې دي یا دا بالاحصار چې دی یا دا څومره طریقو سره چې په دې مردان او خوش علاقو کې د دې زمونږ د ملک د لوی نمونه دي او د دې دا کم اساسي دي مونږ چې به دې ته کله ورسېدو زه ته قسم خورم چې زمونږ په دې زړونو کې به یو د عظمت یو لهر تیر شو چې لکه دا هغه خلک دي دا هغه ځایونه دي چې د چا د وجې مونږ په سکون باندې ساه اخلو د چا د وجې مونږ چې کم دی په حفاظت باندې ګرځو د چا د وجې زمونږ جومات مدرسه زمونږ دکان زمونږ مارکیټ او زمونږ سر چې کم دی بچ دی خو چې یو انسان دومره حد درجې ته ورسي چې د یو معمولي د یو شخصیت هغه په سلو مسلو کې راګیر د پاره یو بیا قانوني طور دغه د گرفتاری خلاف چې کم دی خلک ملک په دغه سین باندې ولګي یو ملک پسې کودا راوالي نو زه نه پوهېږم چې داسې خلکو دپاره داسې الفاظ استعمال کړي